الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. د مولوی عزتمن قدرمن علماء کرام، قرآن کرام، مفتیان کرام، یقینا دین چې دا الله رب العزت څنګه لوی قدرمن ده، و الله رب العزت لوی قدردان ذات هم ده، و الله ته ورخص هغه دین ده. ویلی لوی خستی دی دغ دین دی پر الله رب العزت دنیا تر لجلی دی ای دین خورول دی پر آخر شمیر تو خوش پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوی مبارک خستی محبوب خدا هم الله رب العزت دی دین خورول دی پر دی دین غړول دی پر دی دعوت و تبلیغ غړول دی پر الله رب العزت لوی خستی هم دنیا تر لجلی وا د مو عزت من دین لوی قدرمن ده، او الله رب العزت هم لوی قدردان ذات ته. چا په دین په د معمولی وجود سره وستو الله رب العزت هغه کسون هم الله قدرمن ګرځي. د مو عزت من گزارش دادا سړی خپل زون قیمتي کوي او زون چې د خپل دین وروولي او په خپل بال باج باندې د مو عزت من هغه د دین د خورولې د دین در وستله په خپل کیر کایل چې د دین در وستله ا فکر کوي د موعظت مره اغه نه بعد د خپل امت فکر د دغه امت فکر فرول چې هغه ذمہ داری انبیاء کرام ته الله ور کړی و او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت په خاطر سره الله رب العزت امت ته ور کړی دو. نو دا امت چې د موعظت من علما دي د دین حاصله حفاظا دي د موعظت من قرآن دین حاصله دغه سره تعاون کول، دغه مدد کول، دغه کیر کول، خبر وخستل د موعظت باندې هغه بنده الله رب العزت موت تاجر او صبر کوي. کله دین خدمت په خپل مثال نشي کوي، حافظ عالم کاری زون نه جوړوي. نو د موعظت باندې سو کا یو حافظ عالم کاری سره مفتی سره د جماعت امام سره سو کا مالی تعاون کوا، اخ قدر او عزت احترام کوا، الله د پر نسل در نسل شو علما پیدا کوي، حفظا الله رب العزت د نسل پر نسل سے پیدا کوي. د موعظت من د خړی پړی مدرسه د خړی پړی علمون در تنوستی دغه قدر کول، دغه احترام کول چې سمره علما دي، کاغه د میجو ته د مدرسې دي، کاغه د میجو ته د جماعتې دي، کاغه د میجو ته د تبلیغ دي، کاغه د تصوف دي، چې سمره شوبې دي، سمره علما دي د دین خدمت کول کوین کی دي. هغه میجو ته د موعظت من زړه سره په قدر احترام کول، هغه مدد او نصرت کول، او د موعظت من دغه وړي کې وړي نه چړیونه حافظین علما طلباء دغه سره احترام، دغه عزت، دغه قدر کول د موعظت لوی مقام دی. د موعظت من الله رب العزت څنګه زو څه بیان کړه د موعظت من الله نبی په خپل فرمایلی دي چې بهتر پتو سه جاګه دا چې قران زده کوي او بل ته قران به چې الله نبی ورته فرمایلی دي چا پټول شه بهتر حال کې نزو څه بهتر ولا بیان کړ. بهر حال دغه مدرسې تر تعاون کول چې سمره علما حفاظا دي د موعظت من میجو تو قدرمن دي، هغه عزت احترام مدد کول، مالی تعاون کول، دغه مدرسې سره سمره مدارس دي ټول سره مالی تعاون کول. الله دې تو سے عمره سے برکت سے آغا او ملے سے والله رب العزت عمره سے برکتین نازل فرمای. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.